بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، یو لوی عظیمه ګناه چې کوم نن زموږ استادو په معاشره کې عامه ده او خلک یې ګناه نه ګڼي. ټول نه لوی فتنه دا ده چې یو ګناه کې یو سړی مبتلا وي او هغه ګناه ورته ګناه نه ښکاري، نو دا د انسان دپاره د ډېر لوی د هلاکت ذریعه ده. په هغه ګناهونو کې یو ګناه هغه د بجلۍ غلا ده، او دا یو داسې جرم دی، یو داسې معصیت دی، یو داسې نافرمانی ده چې په دې کې چې کوم خلک د بجلۍ په غلا کې مبتلا وي دا د ټول قوم مجرم وي. ځکه دغه د غلا بجلۍ چې دی استعمالوي او د دغه بجلۍ په نتیجه کې دی کوم عبادتونه کوي او د دې په نتیجه کې کوم دی د الله جل شانه احکام چې دی هغه سرته رسوي، نو د دې به څرنګه د حلت او د جواز هغه چې د صورت کې دی شي. لہذا دغه د بجلۍ غلا او دغه معصیت او دغه ګناه یو داسې ګناه ده چې د وجه نه د معاشرې ډېر هغه خلک چې کوم په حلال او جایز طریقې سره د ملک او د قوم دغه بجلۍ نه استفاده کوي او د هغې جایز حق چې دی هغه ادا کوي، هغه خلکو دپاره هم چې د په لاره کې رکاوټ جوړیږي، هغې دپاره تکلیف جوړیږي، هغې دپاره مصیبت جوړیږي، او بیا د دغه غلو خلکو هغه ذمہداري هغه بوج هم راواغشتلی شي، هغه د معاشرې عام سفید پوشو خلکو باندې هغه بوج چې دی هغه تقسیم کړی شي. لہذا دا یو ناجایز او حرام عمل دی چې په ناجایز طریقې سره او حرام طریقې سره چې دی هغه بجلۍ مونږ استعمال کو، او بیا دغه حرام بجلۍ په نتیجه کې چې کله مونږ د هغې نه استفاده کوو، هغې نه فایده حاصلو، د هغې په نتیجه کې مونږ عبادت کوو، دا عبادت مونږ له څه فایده راکوي، هغه مونځ به مونږ له څه فایده راکوي، او دغسې هغه نور عبادت به مونږ له څه فایده راکوي چې کوم د حرام آمدن په ذریعه باندې د حرام د بجلۍ د استعمال په ذریعه باندې چې کوم دی مونږ د الله جل شانه د رضا کولو کوشش کوو. پکار دا دی چې مونږ او تاسو دغه حرام فعل نه ځان بچ وساتو چې کوم د وجه نه زموږ او تاسو آخرت په هغې باندې تباه کېږي. الله جل شانه د عمل توفیق راکړي.